حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د ښکته علاقو په طرف باندې رادن نشو. دا ډی خان بنو کرک دا علاقې فتح کړې. بیا پېښور په هغې زمانه کې به راکور ته ویلی کېدو. حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی په هغې زمانه کې دا پېښور علاقه فتح کړه، اسلام پیغام خور کړو. دا د چا په حکم سره؟ دا د حضرت عثمان غنی په دور سره دې علاقو ته پیغام د اسلام را رسېدلی دی. هغوی خلکو دین متین د پاره خپل هر څه قربان کړي. نو الله فرمایي یو دا صفت دی چې د شپې عبادت کوي، دویم دا صفت دی چې دی څه کوي؟ دی د آخرت یره لري، آخرت یره لري. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به کله چې قبرستان خواته تېرېدو، قبر خواته به کېنستو، دا نه چې دی زما خپل قبر دی د بل چا قبر دی، نه، کم یو قبر بچو دومره بیا وجړل. کتاب لیکي چې دا ګیره مبارکه بیا له اوښکو نه ډکه شوه. چا به وی عثمان تا ته خود دنیا بشارتونه میلاو شوي دي، نو ته دې باوجود هم او جهنم ذکر کېږي ته نه جاړې، خو کله چې دا د دې آخرت اولنی ذکر راشي نو ته ډېر زیات جاړې. وجه څه دی؟ وی ما الله محبوب نه اورېدلی دي چې دا د آخرت په منزلونو کې، آخرت په کورونو کې اولنی کور دی. څوک چې دلته کامیاب شو مخکې کامیاب دی، او څوک چې دلته ناکام شو مخکې ناکام دی. ما عثمان ته پته نشته چې زه به دلته کامیاب شم که به ناکام شم. دې لجاته زه جاړم، حالانکه بارها د جنت زیری ورته میلاو شوی، او دومره ظلم و ستم 40 ورځې په خپل کور کې قید، او هغې نه بعد نه خوراک ته پرېږدوي نه څښاک ته پرېږدوي، په خپل کور کې دننه، او عین د ماسپښین په وخت کې تلاوت په خوله باندې دی شهید کړلی شو. نو ما عزتمندو دا د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دنیا خلکو ته پیغام دی چې حق بیانولو کې یره مه لرئ، په حق همیشه قایم اوسیږئ، چال خاطر حق مه پټوئ. الله محبوب فرمائی اے عثمان تو به جنت ته دننه کېږې، او په ورځ د قیامت په څومره خلکو باندې چې دنیا کې ظلم شوی وي د هغوی خلکو سردار به ته یې، ولې چې په تا باندې له واړو نه زیات ظلم به کېږي، له واړو نه زیات ظلم به کېږي، د هغوی سردار به ته یې.